بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم او د سټوډیو پروګرام سره یو پیرا بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، بلدیاتي انتخابات هلې ځلې شروع دي. مختلف کینډیډیټس چې دي هغوی هغه خپلې هلې ځلې شروع کړي دي. زموږ هم دغه کوشش وي چې دغه کینډیډیټس خپل سټوډیو ته راوبلو، د هغوی سره یو نشست وکړو او د هغوی خیالات تاسو ته در ورسوو. نن سره په سټوډیو کې داسې یو شخصیت موجود دی چې د هغوی د یو پارټۍ دپاره ډېر لوی خدمات دي، یو ډېر د ژوند یو لویه حصه چې ده هغه هغوی په یو پارټۍ کې تېره کړې ده. بلکې که داسې ووایم چې سیاست هغوی شروع کړی هم د دغې پارټۍ نه دی نو غلطه به نه وي. راسره ناست دی په سټوډیو کې حیدر علي خان، څوک چې سابقه سوات کونسل ممبر هم پاتې شوی دی او د پارټۍ ډېر لوی خدمت یې کړی دی. په دې الیکشن کې هغوی حصه اخلي بلدیاتي انتخاباتو کې، خو په آزاد حیثیت. حیدر علي خان په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی په خیر راغلی وایي. مهرباني جی، مننه. دا راته ووایئ حیدر علي خان چې په دې انتخاباتو کې چې کوم دی تاسو حصه اخلئ، نو آزاد حیثیت باندې تاسو به د انتخاباتو کې حصه اخلئ. څنګه چې ما په انټرو کې وویل چې ستاسو د ژوند یو لویه حصه چې کوم ده هغه تاسو پاکستان تحریک انصاف توقف کړي وو او د دغې پارټۍ نه تاسو د خپل سیاست چې کوم دی باقاعده آغاز کړی. اوس آزاد حیثیت څه ویل غواړئ جی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ام پی نیوز او خاص کر مصور شاه تاسو او د دې ډیر زیات شکرګزار یم چې نن تاسو مالا د خپل سټوډیو کې مقرره کړه د یو څو خبرو او بیا خاص کر څوک چې مونږ ګوري ډیره پازیټیو خبره به زه د دې د مخې وکړم چې دی پوه شي چې او د ناظم صاحب ولې آزاد حیثیت باندې ولاړ دی. اصل کې خبره دا ده چې د 1996 نه پر دې خواته مونږ په پارټۍ کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي، په غټو غټو عهدو باندې پاتې شوي یو، یعنی د وي سي نه والا د تحصیل او بیا د ضلعې په سطح باندې د پی کې په سطح باندې نو په دې عهدو پاتې شوي. بیا په 2015 کې پارټۍ ماله ټیکټ راکړو، نو ټیکټ چې کوم دی نو هغه ما هم په باري اکثریت باندې خپل یونین کونسل وګټو، زه د ضلعې ممبر شوم. د هغې نه پرایسته د کلي چې څومره خدمت دي په هر لحاظ سره ما خپله منډه ترله کړې ده. چونکې په دې الیکشن کې زمونږ چې کوم دی نو لکه د پارټۍ خو ته نشم ویلی، د فرد واحد فیصلې داسې وي چې هغه بالکل مونږ اګنور کړو، نه زمونږ نه هغه څه تپوس وکړو، نه زمونږ نه هغه هېڅ قسم څه درخواست وغوښتو، نه یې مونږ کېنولو چې تاسو راشئ کېنئ دا فیصله کومه تاسو به په دې کې چې کوم دی نو لکه مطلب څه ویل غواړئ یا نه غواړئ. نو بالکل مونږ اګنور شو. نو بیا د هغې څه جواز پاتې نه شو، بلکې د خلکو په خولو باندې دا سوال جوابونه هم مونږ ته وکړل چې یاره د پارټۍ د ضلعې د تحصیل د میر ټیکټ خو ډېره مشکله خبره ده، دته مونږ چې کوم دی نو د کلي هغه ټیکټ هم نه ورکوو. نو بس ما محسوس وګڼل او ما یې چېرې د قوم خدمت او قوم زما سره شاته ولاړو، بل زما سره دنیا ملګري دي، دنیا خلک دی، او که پرس که زه نه ودرېدی نو هغو به دقسې محرومه پاتې کېدل. نو د هغو د وجې نه ما دا فیصله وکړه او زه په ازاد حیثیت باندې ودرېدم. حیدر علي خان دا راته ووایي چې تاسو خواهشمند وایي چې د تحصیل میر دپاره چې کوم دی تاسو ته پارټي ټیکټ درکړي، هغه سې خو ونه شوه، نو بیا تاسو په آزاد حیثیت باندې د میر سیټ ولې پرېښودو جنرال کونسلر دپاره ولې؟ هغې کې مونږ چې کله زمونږ چې ګوره په تحصیلي بریکوټ کې که تاسو وګورئ چې د تحصیلي بریکوټ څومره منتخب نمایندګان دي، که هغه د ضلعې ممبران ول، که هغه د تحصیل ممبران ول، که هغه نور د کلیو چې کوم دی نو ممبران ول، هغه ټول په دې کې اګنور شول. چې ټول اګنور شول او یو داسې کس ته ټیکټ ورکړی شو چې لکه مطلب د هغه هم په دې پارټۍ کې قربانیان نشته او هغه هم لکه مطلب یو داسې آوټ کس نه دی، چونکې یو جونیئر کس دی. بله دا چې هغه په خپله باندې یو منسټر و، د منسټرۍ کارونه هغه کول، ټولو خلکو به د هغه سره رابطې کولې. نو زمونږ خپل سوچ دا و چې یاره دا میر دا وده چې دا عام دي، نور ورکر ته راشي دا ټول به خوشحاله شي. نو په هغې باندې زموږ ټول ملګري خپول. نو کله چې مونږ یو ځای کېناستو، مونږ یو فیصله وکړه او د هغه فیصلې تحت چې کوم دی نو زه کېناستم، او مطلب دا دی چې ما خپل کاغذات جمع نه کړی شو. ټیک، یو میټینګ وشو چې مونږ یې کوریج کړی و، ناظم صاحب د پی ټي آی ستاسو چې کوم ټول ناراض کارکونان و، زاړه کارکونان، هغې کې دا فیصله شوې وه چې په شریکه باندې به یو آزاد کینډیډیټ ودرو او د پی ټي آی چې کوم زاړه کارکونان دي هغوی به په شریکه باندې سپورټ کوي، هغسې ونه شوه. تاسو ته څه وجه ښکاري؟ تاسو په افس کې هم اختلافات دي؟
نه چې اختلافات خو بالکل نشته زمونږ د یو بل سره خبا قاعده رابطې دي خو چونکې مونږ هغه له دا ټاس ورکو چې تاسو به خپل منځ کې کینې مونږ به متفق یو امیدوار راکړي او مونږ به ان شاء الله ګټو لکه مطلب دا چې مونږ به ثابتو چونکې هغه په خپل کې کیناستل او هغه دا نه محسوس کول چې یو ویزوبه یم بل ویزوبه یم نو بیا هغه په هر کس چې ګمندنو د خپل علاقې نه ودرېدو بس مونږ هغه اختیار ورکو دا هغه واکو چې هغه څنګه فیصله وکړو نو بس هغه مونږ ته قبول ده. از ویلیج ناظم چې کوم دی تاسو د غالیګي د لپاره بهشکه چې ډېر کارونه کړي دي هغه ټول کلی ته علاقې ته معلومه ده. هغه وخت کې تاسو ډېر ووټ هم اخیستی او خو دغه ووټ چې دی دا د پاکستان تحریک انصاف ووټ تاسو څه ګڼئ چې د آزاد حیثیت باندې به تاسو د کلي نه اوس هغه ووټ حاصل کړی شئ؟ الحمدلله بالکل زه په فخر سره مې چیرې ما د تحریک انصاف په ګورنمنت کې خپ بهترین کارونه کړي دي ډیر زیات کارونه مې کړي په دې کې تحریک انصاف زما سره پوره سپورټ او ما د خلکو انتهایی زیات خدمتونه کړي دي امید د الله نه لرم چې د هغه خدمتونو په وجه باندې مال وسوم خلکو تر کې بل دا چې تحریک انصاف کې ډیر زیات خلکو کوم خلکو چې خدمت ولا خلق ول نو هغه وسوم خلک پیژني او کوم خلک چې خدمت ولا نو هغه د چیان مې روان دي او مطلب دا چې لکه یو پوشکې بلی پوشکې مونږ الحمدلله په خپل سر په خپل کندو باندې چې کوم دنو بوج وت کړی دي او د قام خدمت یو کړی دي او امید د الله نه لرم چې په علاقه کې مونږ پہچان جوړ کړی دي او تم لرم د خلکو خدمت کړی دي د هر انسان یو خدمت کړی بل دا کول کړ یعنی کولا وړ باندې یو کړی چاته انکار نه دی کړی چې د شپې رینګ کړی مونږ حاضر شو چې د ورځې رینګ کړی مونږ تلیو نو مونږ د هر سړي خدمت کړی دی او الحمدلله تم د الله نه لرو چې هر سړی به ان شاء الله په دې روان الیکشن کې زما مرګرتیا کوي. ناظم صاحب تاسو چونکې د ضلع هم کونسلر پاتې شوي دا راته وایي چې د خپل علاقې ته تاسو په خپل سابقه دور کې څه داسې کارونه راوړي دي چې هغه به اوس تاسو د ګټې چې کوم دی سبب جوړیږي یا تاسو ګڼئ چې ما دا کارونه کړي دي یا خلکو له مې دا خدمت کړی دی نو هغه به زما د ګټې سبب جوړیږي اوس؟ الحمدلله که زه تا ته شروع وکم نو مظفر شاه ډیر لیټ بشي او زما خبرې به ختم نشي. ما د خپل کلی د خپل علاقې دومره خدمت کړی دی چې زه نن په فخر سره یم چې زه یو سړي ته وینا وکم نو هغه کس ما ته وینا کوي چې ستا خدمت یو طالب وګ درکو دا غي لاوله سلسله چې دنو که زه تا ته د غټو کارونو ویم چې ما کوم غټ کارونه کړی دي نو هغه کې چې کوم دنو ما سپورټس مینانو د پاره په ګراوند کې یو ډریسینګ روم جوړ کړی دی بیا دا غي نه یو ګریل چاپی رکړی بیا مې یو کوی په ګراوند کې سپورټس مینانو ته وخت کړی او د اغینه علاوه د هر گیم کھلاڑی چې کوم دی کاغه د کای دی کاغه د بیډمنټن دی کاغه د فوټبال دی کاغه د کرکټ دی د هغه د پاره ما سلور کاله مسلسل چې کوم دی نو کیټونه بالونه بیډونه اکیانی ریکټي هر هغه شی ما غو ته پرووایډ کړ کوم چې مطلب د هغه سره ریلیټډ دا واحد زوم چې په اویا کال کې تر اوسه پوری کلاډیان له چا خپل پہچان نه ور کړي ما ول خپل پہچان ورکو ما وته د حکومت هغه پندره ورسو هغه ته می پاواله کو د دین علاوه زمون په کلی کې یو ډیسپنسری دا تاسو بلیدلی هغه بالکل ویرانه د اویا کال نه پرتاوه کله به پکې خرسم لاستل کله به پکې سپیسم لاستل الحمدلله هغه ما دومره خسته جوړ کړ چې تاسو کلاړې تاسو ولیدا د تاسو به اریان شي بیا د دین علاوه زمونږ د کلی جنازګاه چې دنو پاغي کې ما چې کم دینو د ماربل کار وکړو او هغه ما ډیره خسته کړ ډیره بهترین د کلی خلک پاغي ډیر زیات خوشاله دي د دین علاوه زمونږ د کلی لو جمعات چې د قانون هغه کې بهترین ټایلز ما ولګول واحد په خیبر پختونخوا کې واحد زو یو ناظم وما چې ما د جمعتونو د پاره چې کم دینو کم کارونه کړی دي دا غي د پاره ما پنکې غټي پنکې ما راوړي ما په جمعتونو کې لګولې دي ما هر جمعت ته د الله رحم دې وبره وشتي دي لینونه مو ته د ګودرونه راوشتي دي ګودرو د لینونه راوشتي دي خلکو له ذاتی کم دغه چې دی پیپونه دي هغه ما ور کړی دي ما د خلکو سره ډیر زیاتی مرستې کړې دي خدا مې نه د پچا احسان مې نه کړی نه مې پچا باندې دا دغه کړی چې تو به زما له وټ راکې تو به زما سره مرګرتیا کې ما صرف د الله د رضا لپاره کړی دي. صحیح زمونږ د سکرین په ذریعہ باندې که تاسو د خپل کلی علاقې یا د خپل حلقې خلکو له سم میسج ورکوي نو ورکوي بالکل د شي خبره ده چې زه زمونږ کله چې د غلیګي خلک انتهایی زیات باشعور خلک دي تعلیم یافته خلک دي ایجوکیټډ خلک دي او ډیر زیات پوهه دي او زه دغه د مخې صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه دا نه یم چې تاسو مال وټ راکړئ تاسو هغه چاله وټ ورکړئ چې هغه تاسو په خدمت راتلی شي
تاسو هغه چاله وټ ورکړئ چې هغه ته تاسو ورشئ او تاسو ته ډایرک ازیر ولاړی. تاسو هغه چاله وټ ورکړئ چې هغه تاسو په خپل خدمت لیدلی، کاغه د چا ټرانسفارمر رسیدلی لاندې وته ولاړی، کاغه د چا تانه راغلی هغه وته ولاړی، کاغه د چا تحصیل راغلی هغه وته ولاړی. یعنی هر قسم خدمت چې د غالیګي کلی چا کړی دی نو په کار دی چې د غالیګي خلک په هغه باندې اعتماد وکړي او خدا نه خواسته داسې نه چې یاره زمونږ دا 4 کاله چې کمپاوند مونږ ته میلاویږي دا چېرته ضایع نه شي. ډیره مننه حیدر علي خان زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو، موږ له د وخت راکولو ستاسو یو جهان مننه. مهرباني جی ګرانو کتونکو دا و سابقه سوات کونسلر چې د ضلعي کونسلر پاتې شوی دی حیدر علي خان، د دوی تعلق چونکې د پی ټی آی سره اوس په آزاد حیثیت باندې د جنرال کونسلر سیټ ته د ویلیج کونسل غالیګي نه ولاړ دی. د هغوی د وینا تر مخه تاسو هغه چاله ووټ ورکړئ څوک چې په خدمت باندې یقین ساتي او د خپل علاقې خدمت کولی شي. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازت ورکړئ. د تل پاتې خدای پامان.